ابراهیم علیہ السلام ته ابو الانبیاء وی، د ډیرو پیغمبرانو پلار او د ډیرو پیغمبرانو نیکه. ډیر پیغمبران خداغه نه پشت تر پشت پیدا شوي. اسماعیل علیہ السلام د دنه پیدا د پیغمبر دی. اسحاق علیہ السلام د دنه پیدا د پیغمبر دی. بیا نوسی د اسحاق علیہ السلام زوی یعقوب علیہ السلام پیغمبر دی. بیا کلوسی د نوسی زوی حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر دی. رواره حضرت لوط علیہ السلام پیغمبر دی. ابو الانبیاء وتوی د پیغمبرانو نیکه امت وتویل دی. ان ابراهیم کان امتا د حیثیت ته چې لکه د یو ډلې چې کم حیثیت پورا ډله ده د خلقو مقصد د مقصود د ډیرو خلقو. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته خپل نیکه او خپل پلار ویلې. الله قرآن شریف کې وته حنیف ویلې دی. حنیف د الله د طرف نه یو ډیر عظیم الشان صفت دی. یو مخیز مسلمان دو پړی خنو مسلمان الله تا گردن نهاد او د الله تابعدار او ډیر لوی قرباني ورکړي. دا سیم نه ده. یو حدیث کې راځي اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل. سخت ازمایښونه په دنیا کې په پیغمبرانو راځي. یا چې څوک پیغمبر ته نږدې دی بیا هغه پسې نږدې په هغه به د دنیا تکلیفونه او مشکلات او پریشانه خامخا راځي. ابراهیم علیہ السلام له الله هغه خصوصیات ورکړي چې هغه د ډیرو کمو خلقو کې نو هغه خصوصیات. الله قرآن شریف کې په خپل فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین. دې لا ماشوم چې ما ولا پړ کې هدایت اچول الله مې ولا پاک ساتل الله کې هدایت پروتو لار کوټه ماشوم. زموږ ماشومان څونه روان کاری ماشوم پوهېږي نه که نه روانې کوي. پلار د سپېړه ورکوي لتې ورکوي. جانماز نه پېژني د جومات ادب نه پېژني د قرآن شریف ادب نه پېژني. لا ماشوم دی راکوټې دی پوهېږي نه. لیکن ابراهیم علیہ السلام پړه کې خدای پاک د الله د وحدانیت او د الله د یووالي یو سوچ اچولی. ماشوم و چې الله سره اړه تړلی و بس الله سره کنیکشن لګېدلی. پلار به بوتان جوړو د بوتانو جوړونکي او بیا داسې بوتان چې هغه به ډیزاینونه به جوړول. داسې بوتان چې هغه به بل چا نشو جوړولی. د بادشاه دپاره او د وزیرانو او د ګورنرانو او د لویو خلکو دپاره به یې جوړول چې دا پراتی دوی سره په خپلو دربارونو کې قیمتي به یې جوړول. قیمتي لومبی چې سترګې ولګېدې او په ښه به د ماشوم دی او پوه شو لا لوی نه دی لا راکوټی دی نو پلار دوی بابا دا څه کوې دا څه کوې چپ شه بچې دا د به مونږ عبادت کوو دا زمونږ خدای دی. اوهو کوم شی چې په خپلو لاسونو جوړوې ابه تاله خیر درکړي. د هغه پوزه د هغه سترګې د هغه غوږونه د هغه اندامونه خو ته په خپله جوړی نو چې تا جوړ که نو تاله به څه خیر درکړي. تا جوړولی شي هغه تا جوړ کړه. هغه تا کاڼې وتراشه او بوتې ته جوړ کړه. هغه خو تا لرګې وتراشه او بوتې ته جوړ کړه. د تانبې نه به یې جوړول د پیتلو نه به یې جوړول د سرو سپینو نه به یې جوړول. زه چې مصر ته لاړم د مصر مشهور عجیبګر دی کوم کې چې هغه خبیث پروت دی فرعون. په دنیا کې د دې نه غټ عجیبګر بل نشته. هغې بلا پورشنې دي پکې به ګرځې پورشنې دي. نو د هغې زمانې د فرعون د زمانې او د هغې نه مخکې او د هغې نه وروستو بوتان پکې پراته ایښودي و دې له چې او ورسره باقاعده بعضو سره لیکلي هم دي چې دا دومره زره کاله مخکې د دې عبادت شوی دی. دا فلان کې دی دا مو فلان کې ځای کې موندلی دی. تاسو یقین په خدای وکړئ چې هغه د پیتلو د تانبې بوتان خو څه کې چې د سپینو زرو د سرو زرو بوتان هم پکې پراته د سرو زرو نه بوت جوړو.
ابه مالوچو کې نغخته هغه به په خپل خاص لوی خلک چې ځان سره به ساتلو او چې د کور نه بتلل بار نو لاول باغ ته تل رام رام به وته کو او چې بیا براتل نو بیا به وته رام رام کو سجدي به وته کول لاسونه به وته جوړکل او سلامونه به وته کول بچی به ته غختل باقاعده مستقل مقرر کړو چې دا د بچو والا دی به خلکو له بچي ورکړي دا د بیمارو والا دی به د بیمارو نه خلک جوړای او دا فلان کې چې دی دا د پیسو والا دی چې وردی پیسې ته غواړي او دا فلان کې د بچو د پاره د زامنو د پاره د نه زامن غواړي اوس هم زمون خلکو خپکهږي ما بعض زیارتونو نه دغه سپیشلیستان جوړ کړي آبادو بابا دی بات چیرې باندې په وجود راشي نو دل ازادي به جوړه هلکه دی چې نه جوړه شوم دی بچاله دی چې وفات شو خو د بیماری د وجې وفات شو کله بغیر بیماری نه خو څوک نه مري نو د ځان نه شو جوړولو تا جوړی بعضې خلک وی لکه دا د سترګو والا یې دې زیارت له ځه او سترګې به دې جوړېږي او دې زیارت له ځه او زخم به دې جوړېږي او دا زیارت له چې څوک کوم ځای ورغلی دی نو خدای وله زامن ورکړي الله دا زیارت نیک سړی بزرګ سړی دی چې کله جم دی نو د ده زامن چې نو د چا ته اوازونه کول الله ته قرآن خو بل څه وایي مونږ بل څه وایي قرآن خو وایي چې یهب لمن یشاء اناسا ویهب لمن یشاء الذکور او یزوجهم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما چاله لونه ورکوم چاله زامن ورکوم چاله دواړه ورکوم او چې غواړم شنډ ته جوړ کړم د چا پلارم بچی نشي ورکول قرآن خو وایي چې دا ارسل الله سره رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په مریض باندې دم اچو سبه وي لا شفاء الا شفاءک یا الله بستانه بل څوک جوړول نشي کولی ژوند او مرګ بیماری جوړول د الله په لاس کې غواړې به د چا نه چې دا مال زامن راکا او مال زه چې تاله رالم خوره مې راواغېستو په کونډۍ مې ولګله دړ به ختمې په خورو دردونه نه ختمېږي دا په زول خبرې د جومات د خورې نه قیمتي خوره بله کم د خدای تلاوت پې کېږي اعتکاف پې کېږي منځونه پې کېږي نو ته خو ټول عمر کونډۍ د جومات په دغه باندې مږې چې سجده کې نو په کوم ځای دې کونډۍ راځي د جومات په خښته نو خدای ته وګوره په کوم طرف قوم لګیا دی مونږ ښیو ورشئ پنجاب ته ورشئ په خدای یقین وکړه حیران به شي چې خلک څه کوي منځونه نه کوي خلک د سند ته ورشه مونځ نشته روجي نشته په روجه کې باقاعده ودونه کوي او دقه سوچ دی چې نه بس دا پلان کې مې مرشد دی او هغه مرشد یې چورلټ ګیره خری دی او سیګرټ څکي او سپي جنګوي او سپي ساتي او دقه سوچ دی چې نه دا د نیک سړي زوی دی او به دی به ما پورې باسي جنت ته د ما مونځ ته ساجت دی د ما روجې ته ساجت دی غلط سوچونه مونږ ذهن کې راځي په اقا سیز به جنت ته ځې چې کم شیز کې زمونږ د رسول الله مبارک تابعداري وي ایمان به وړې ځان سره شرک نه ځان سات دقه بوتان د دنیا واړه بوتان مې ولیدل د مصر په عجایبګر کې میوزیم چې ورته وایي غټ بوتان د لرګي بوتان حتی چې هغې خپل مړي په کومو صندوقونو کې ښخ کړي هغه صندوقونه یې مرستې دي او په عجایبګر کې پراته دي د کاڼي صندوقونه د شوکاڼي صندوقونه د اوسپنې صندوقونه دا پراته دي او د صندوق د پاسه چې کوم سر دی هغه بوت دی بوت په هغې د بوت نشان د فرعون نشان بوتان یې سو فرعون د دې نمرود بوتان دا چې کوم د حضرت ابراهیم علیه السلام مقابله ورسره راځي د بت پرستۍ او دور تېر شوی اوس هم شته ځای په ځای ورشئ وګورئ ستا په دې نږدې ګاونډ کې د هندوان څوک دي بت پرست رام 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 کوي او بوتانو ته سجدې کوي لګیا او د غوا موتیازې څکي او لکه د هندوستان او د پاکستان جګړه او دا دی هغه دی چې چا د غوا متیازې څکلي دي هغه د هغې قوم چې د خپلې سوچه مور پیس کړي دي مقابله نشي کولی انشاءالله دا به شکست مونی غوا متیازې څکې ورانځې مسلمان سره جنګ کې او په جومات بمباري کې صرف خدای مونږ ګوري چې مسلمان کې یو جذبه شته او که نشته جهاد الله په رسول الله مبارک او د هغه په صحابو کړی دی ګوري چې دوی د الله پاک د دین دپاره سر قربانۍ او که نه قربانۍ دا یې د مخکې نه یو سلسله را روانه ده
خدای به شکست ورکوي که خیر انشاءالله او زمونږ د ملک او د پاکستان به خدای پاک همیشه حفاظت کړی دی والله به حفاظت کوي بهر کې زمارونو چې د سترګې وغړولې بابا ته دا څه کې او خوښه بچې نه دا څه کې په خپلو لاسونو دې ولا سپېمې جوړې کړې پوزه دې ولا جوړه کړه په خپلو لاسونو ولا خپې جوړې او بیا به دا دته به رام کې دته به جسر کې دنه به غوښتنې کې مور ته به وې په کور کې دنې بت پرستی شروع ہے مور دا څه کې لاړ قوم کې به لګیاو او قوم ته به نصیحت کو چې د خدای خاطر وکې مه کوې عقل هم شته که نشته په کم لاس چې کم شی جوړ کې ادا سجدې قابل دی چې ته به هغې ته سجدې کې او دې به خپل لاس جوړ کړي دا څه کوه خبره خوره شروع چا به ورته غږ نه شو کولی ولې ځکه پلار یې د بادشاه د نمرود بادشاه د دربار کس او په قوم کې نورم یوازې بت پرستان نو چا به د ستورو د انور او د سپومې عبادت هم کوه ها ستوري راښکاره شو تاسو څه چې دا خدایان دي دا مو خیال دی چې روز شو څه شو خدایان سپومې راوخته ستاسو څه خیال دی چې داس خدای دی آی چې پرېوت څه شو خدای نور راوخت هلکه دا جوړ ستاسو هغه لوی رب دی چې پرېوت څه شو خدای زما الله هغه وخت دی زما الله هغه موږ ته ښکارېږي نه خو دا هغه چې دا څومره کائنات او قدرتونه دي دا ټول د الله دی او دا نه غیبېدو والا دی او نه ختمېدو والا خو الله هر څه کوي راخېجوي بادشاه لاله بلکې بعضې روایتو کې راځي چې پلار په خپله بادشاه له بوته چې بادشاه سلامت زما دا دوی دا خبرې کوي او هسې نه چې سبا ته وایي چې ستا زوی دا چل کو ما ته دې ولې نه وی او بادشاہ سوکو نمرود متکبر د زمانه هغه به هم ځان ته لوی خدای وی یو څو بادشاهانو چې د هغې په ټوله دنیا باندې حکومت تیر شوی دی یو پکې دا نمرود دا کافر بادشاه دی په ټوله دنیا د حکومت یو اسکندر ذوالقرنین دی په ټوله دنیا حکومت یو حضرت سلیمان علیه السلام دی په ټوله دنیا باندې د هغه حکومت یو بل بادشاہ هم تیر شوی دی بخت نصر بابلی د هغه هم په ټوله دنیا حکومت او دا زبردست متکبر هغه به وی انا ربکم وی زه ستاسو خدای یم څنګه فرعون د خدای دعوه کړې وه هغه به وی انا ربکم الاعلی لوی خدای یم دقه رنګې نمرود هم وی زه ستاسو خدای کوبه لوی ابراهیم علیه السلام سره څه باس هم شوی دی ابراهیم علیه السلام ورته وی ته خدای نه زما بل الله دی بل خدای دی چې دا ټول کائنات پیدا کړي دي وی ستا خدای څه کوي وی زما الله یحیی و یمیت څوک وجني او څوک ژوندي کوي چاله ژوند ورکوي نمرود وی دا کار خو زه هم کولی شم یو سړی یې راونیوه او هغه یې مړ کړ دا ما مړ کړ او یو بل سړی په جیل کې پروت و د 500 اډر پې ختلی و وی دا مې پرېښو دا مې جمدې کړه غمقل وکړه ژوند خو دې ته نه وایي ژوند دې ته نه وایي ژوند دې ته وایي چې د مور په ګېډه کې هغه نطفی 40 ورځې بیا 40 ورځې لوتله شي او د هغې نه پس 40 ورځې د غوښې ټوکړه ده او د مور په ګېډه کې پکې الله سا واچي دې ته ژوند وایي داسې وکړه یو سړی دی پرېښو ما وله ژوند ورکړه ژوند خو تا ور نه کړه مرګ نه به بچ شو ژوند خو دې ته وایي چې د چرګې اګې د در نه پکې سپین او زیړ پراته دي او چې د چرګې د خېټې لاندې هغه حرارت او هغه تو او یا نن سبا په ماشین کې واچوي او هغه تو ورته ورسېږي دننه د هغه سپینو د هغه زیړو نه الله بچی جوړ دې ته جوړ هغه بچی په دې اګې کې دننه پروت دی اکسیجن ته ضرورت نشته او چې کله د اګې نه راووته ځکه نه ته اوس په دې سپېمو ګوتې کې د پاسات به مړي دا خشته بچی ښکلې خشته په اګې کې دننه د هغه زیړو د هغه سپینو نه دا چا پیدا کړ الله دا خو لا غټه اګې ده ورشه د مرغۍ بچي ته وګوره یو پوټې دونه غوندې اګې ده او بچی ترې روزي په جاله کې پروتي او هغه مور له الله پړه کې دا چولې چې دی بچی له شابه خوراک راوړه اوله خوراک راوړي په دې خوله کې ورته اچوي او دا بچی چینګه چینګه کوي او خوله وازي دا نمرود پیدا کړی
نمرود د خر بچي شته او مرغۍ پیدا کېږي څاروي پیدا کېږي انسانان پیدا کېږي او د نمرود نه مخکې د پلار چا پیدا کړی د نیکه چا پیدا کړو دا بېوقوف دی قمقل دی خو چې سوی څوک ورته ویلی نه شي که نه ټول خلک ورته لاندې دی څوک ویلی نه چې بابا دا ته دروغ وی چې وایي خو به زوړ قندار ته یې رسوي په هغه سات یې بېغمه قمقل د هندونه او د مشرک نه قمقل بل نشته د الله دا دومره کائنات او قدرتونه چې موږ ځان ته رامخ کړي په خدای که د الله د یو ګل پر پاڼې په شان پاڼه هم څوک جوړوي پلاستیکي د دنیا ګلان خلکو جوړ کړل نری نری پاڼې هم جوړ کړې خو په د ګل په پاڼه کې چې کوم لطافت نرموالی او کومه خوشبویي د دوی دی پکې پیدا کړي ډیزاین او نقشې به د دنیا جوړې کړي د دنیا نقشې به جوړې کړي خو چې الله کوم شی جوړ کړی دی په خدای چې هغې کې کوم خوند دی او لذت دی ځکه نه دنیا امونه هم خلکو جوړ کړل او سیوان هم جوړ کړل ډیزاینونه خلکو په دې المارو کې اچولي دي هغه خوند پکې پیدا کا هغه اوبه پکې پیدا کا په یو مالټه کې چې الله کمې اوبه پیدا کړي او کم خوند پکې الله پیدا کړي په ام کې چې الله څه پیدا کړي دي په کجوره کې چې الله کم خوند پیدا کړي دي په ګني په بن کې چې الله کمې اوبه پیدا کړي دي خوږې په خدای د خدای کائنات او مخلوق د خدای سره شریک دی خو ابراهیم علیه السلام ورسره نورې خبرې ونه کړې ورته یې ویې ښه ده یو کار دی زما رب چې دی د انور د دې مشرق نه راوباسي او مغرب ته یې روان کړی دی ځکه تا کې زور وي نو د مغرب نه را واپس کو د مشرق ته یې راوړه فبهت الذي کفر والله لا يهدي الله کافر ته هدایت نه کوي ظالم ته خدای نه کوي بدقل ته کې هغه چپ شو دقه دعوت دی د ابراهیم علیه السلام معشوم دی نمرود دی بوته نمرود ابراهیم علیه السلام ته وایي دا زوی دی بوز عمره لاره کوټې دی کوسې وجنم خلک وایي ماشوم یې مړ کړه زه دې به ټیک شي په خپله په کلارو کې یو ځل پلار یو بوت جوړه او هغه ښه مزېدار ښکلي بوت جوړ کړی او د هغې زمانې یا مالوچ یا ټوکړه دی ورته لګولي د عزت دپاره او ښه قیمتي جوړ کړی چې دا به په ډېر لوی قیمت زه خرڅوم ډېره زیاته خواري ورسره کړې وه چې پلار یې بار ووت ابراهیم علیه السلام راغی بوت ته یې پکې پړې واچوي او په اوږه باندې پړې ونیو او بار یې راښکه په دې لارو کوڅو کې چغې یې والې وایي هغه شی خرڅوم چې فایده نه رسوي او تاوان رسوي چې خلکو را منډه کړي وایي دا خو زمونږ خدای ځان پسې راکاږي ای خدای مو بېقوفه خدای له پکې پړې اچولې زر خلکو روچت کا پلار راغی ابراهیم دا څه کې نو ما نه دې ځان خلاص کړي که څومره مې ذلیله کړه چې په دا خاورو کې مې راښ کړه دا ستاسو خدای دی او چې لا ماشوم دی ماشوم بعض روایاتو کې راځي بعضو کې چې ماشوم دی او دی پلار یې لګیا دی هغه سره لکه هلکه اوس چې دا خال کوي مونږ ته سټک او سولې وایي لګیا دی هغه سټک سولې ورسره دی او د هغه بوته هغه پوز او هغه جوړوي هغه ډیزاین جوړوي به ده به څه چل وکړو ده به سوک ورکړه چې سوک بیا ورکړه غټه دړه به ترې جدا شوه ابراهیم غرق دې کړو ما څونه خواري ورسره وکړه بوت پوزه خو دې والوزوله دقه خدای دی قرآن شریف کې الله فرمای وی هغه بوت چې د ځان نه ماشي او بچ نشي شړلی تاله به څه خیر دري بهر کې خپله خواري وکړه حضرت ابراهیم علیه السلام او په عراق بابل ښار کې پیدا شوی او دغه د نمرود دارالخلاف هم وه اخره کې نمرود وی چې دې سمیږي نه زه راته صرف غټې غټې خبرې کوم جلکې درته بیانوم چې د ابراهیم علیه السلام هغه لوړ شان تاسو ته معلوم شي بس هغه نوره پوره قصه واقع ما مخکې وروسته ویلې بس هغه حکم وکړه چې بې د دې نه بل کار نه کېږي چې دله موږ سزا ورکړو زه دې خوښ د دې به د اختر میله لګې ده او چې کوم لوی مندر به هغه مندر کې یو غټ بوت به پروت و لوی مندر کې غټ بوت او گیر چاپیره به واړه خدایانو دا د دوی مرکزي مندر و لوی مندر لکه زمونږ چې غټ جومات یو غټ بیت الله ته سړي دقسې یو مندر دوی چې به کله میلې له تلل بار به وتل درې څلور ورځې به یې شوې شرط شرابونه وڅښل بدعملۍ به یې وکړه بیا بنالل نو دوی به دا میوې راواغېشتې او دا به یې په لوښو کې واغېشتې او د هغه بوتانو مخې ته به یې کېښول چې موږ راشو دا به برکتي شوي زمونږ د دې خدایانو نظر به پرې لګېدلي نو چې راشو بیا به یې خورو هغه هر څه سامان یې د بوتانو مخې ته
تګې ښودل او دوی میلې له لاړل. ابراهیم علیه السلام ته وی راځه کنه مونږ سره میلې له لاړ شه. دی هم بلد و چې مونږ سره بلد شو. هغه ته انی سقیم، زه جوړ نه یم، زه بیمار یم. او واقعي د ذهني ټینشن نه غټه بیماري بله نشته. او چې قوم ته ګوري چې دا په زرګونو لکونو خلق د خدای دشمني کوي او دا به ټول دوزخ ته ځي، نو د پیغمبر ډېر لوی ټینشن. یقین په خدای کې مونږ هم چې داسې ګورو بعضې خلکو ته او دا بعضې خلک د دین نه بېزاره او سم په خدای خفه کېږي. مونږ وایي ګوره مستی په مخه اخیستی دی، ظالم مستی په مخه اخیستی دی، اور ته روان دی، اور ته. یا د خدای نیکبخته توبه وباسه، الله مه خفه کوه. نو پیغمبر به څونه خفه کېږي. نو دا ذهني ټینشن و انی سقیم، ما طبیعت برابر نه. دوی لاړل، خو چې دوی څنګه میلې له لاړل نو ابراهیم علیه السلام تبرګي له ورغی. تبرګي را پوګه کو او په مندر باندې ورغی. او چې مندر له ورغی، قرآن شریف کې الله وایي زمن غلط خبره نه ده. نو مخې ته د دنیا خوراکونه د بوتانو پراته دي. نو لاول خو آواز ورکړو ما لکم لا تأکلون، بلاګانو دا ولې نه خورئ؟ سامان د تمخ کې پروت دی او نه خورئ؟ ما لکم لا تنطقون، دا خبرې ولې نه کوئ؟ جواب راکې کنه ولې نه خورئ؟ مطلب دا دی چې خبرې خو نه شئ کولی، خوراک په مخ کې پروت دی هغه نه شئ خوړلی. او خلکو له به رزق ورکوئ، خلکو له به ډوډۍ ورکوئ، خلکو له بچي ورکوئ. بس شروع یې وکړه په هغه بوتانو باندې او داسې ټکو سترې کړل که نه مړه تبرګې وله رو او څوک خوشته نه ښه وسې پې وکړه. ټول بوتانې په هغه تبرګي ټوکړې کړل او بیا تبرګې راواغېسته. هوښیار خو الله قرآن شریف کې په خپله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین. مونږ ته دا وجود معلومو، مخکې نه موله هدایت پړه کې اچول. هغه تبرګې راواغېسته او د غټ بوت په اوږه کې ویزان کړ. غټ بوت دی کې یو چلو. اوس چې هغوی څنګه د میلې نه فارغ شو او وزګار شو او رالل او نیخ سره د بادشاه او د وزیرانو په مندر باندې ورغلل چې ګوري مندر کې په خوراکونو کې ټولې د بوتانو ټوکړې پرتې دي. ټول بوتان ټکو سترې پراته دي. د چا په سیوانو کې پوزې پرتې دي او د چا په هغې کې غوږونو لاسونه پراته دي ګډوډ. او غټ بوت بابا نیغ ولاړ دی او د هغه اوږې ته دغه اړم کړی دی. څه ورته وایي تبرګې چې رالل ویې کتل هلکه من فعل هذا بآلهتنا. څونه قمقل دي، دا زمونږ خدایان چا والی دي؟ آلهتنا، زمونږ دا خدایانو سره دا لوبه چا کړې ده؟ دا پوزې ته چا ماتې کړي، غوږونه ته چا مات کړي دي، دا سرونه ته چا مات کړي دي؟ دومره قمقل بې وقوفه چې ستا خدای د ځان د چا نه نشي بچ کولی، تا له به څه خیر درکړي. وی هلکه سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. یو هلک دی چې زمونږ دا بوتان په بدو یادوي، د دې بوتانو سره دشمني ده او ابراهیم یې نوم دی، دا همغه کړي دي. نومره دوی راوایي چې څنګه یې راوسته انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم. ابراهیم تا دا کار کړی زمونږ د خدایانو سره، ځکه د بل چا خو دې سره دشمني نشته، ستا سره دشمني ده. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي ګوره ټوپک چې چا سره ډزغه کوي، لور چې چا سره څوک دې ومنتل چې هلکه دا ګیا زما چا پرې کړې ده، وګوره چې چا سره لوري ګیا به هغه بلې به وایي چې تبرګې دغه مشر بابا په اوږه کې پروت دی. بل فعله کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. دغه مشر بابا چې دی باباجي، دا غټ باباجي دا لوبه کړې ده، ځکه شیخ سره تبرګې د هغه په اوږه کې دی. او د دې نه تپوس وکړئ که نه په خپله به راته وایي دا خو خدایان دي ستاسو خبرې خو کولی شي خیر درکوي، نو دا په خپل به راته وایي چې مونږ چا وجلې. یو بل ته یې وکتل که نه نو پړک یو بل ته وایي اوفل لکم، یاره مونږ ډېر قمقل یو ښه ای ته خدای مو بې خو بازه پټ پټ ښکاره خو غږ نه شي کولی، نمرود نه یارېږي. یاره مونږ ډېر قمقل یو، ډېر بې وقوفه. ابراهیم علیه السلام د دې دا مطلب نه دی چې دی مشر وجل کړي دي، مجل دا څه دی هغه شکل داسې دی چې سړی وایي چې هلکه دا خو د عیاذا بالله دروغ وایي، دا خو هغه وجل نه دی کړی، شکل یې داسې.
د خبرې نور دی پاغي الزام راوستو پاغوی الزام اغي ملامت کول چې اغي په خپل وای چې مشر غزار کولی شي خنو بس ابراهيم عليه السلام خپل جوړه شو کنه چې غزار نشي کوله د خپل بچی نشي بچ کوله خبرې نشي کوله تاسو له خیر د کم نه درک زمارونو فیصله نمرود په دی وکړه چې د سره بل سره نکو دا سه نه وجنه دا سه کومه مړ کاړو څه پته به ونه لګيږي دا سه وجنم چې سبب بل څوک زما د خدای نه انکار ونه کی په داسې طریقې وجنم چې سبب بل څوک زمونږ د دین نه بیزار نشي وې خشاک راوړې اور بلکې اور کې غورځاو خشاک نمرود بادشاہ د اډرو کو یو میدان خوخ کو او هغه میدان تر دنیا خشاکونه رااله راو رسید او خلق ته وي د کې ثواب د چې زموږ د خدایانو سره چا دښمنی کړي د زموږ خدایانه وجلې او دل اور بلو پکې سوځو په دې کې ډېر لوی ثواب دی زموږ خدایان به خوشاله شي چې زموږ دښمن هم په اور سوځو راوړې خشاک حت ار سړی بتاو ګېړې د خشاک بیرو بوډا بم ته بوډا بم تلا ما شومانم تللی دي چې دا چا وس کېده کلهږي کېده او کډېره ګېټ کېده وای موږ د خپل خدایانو بدل د خدایانو دشمن موږ سوځو بلا خشاک کې راوړو دا سه ډيري ولګېدل ډيري او اوره وته ورتک وی دون تیز اورو دومره تیز او دومره غټه غرغنډې وي چې مرغې په د پاسه نشو تیرې دومره تیز اور ابراهيم عليه السلام راوس وې دې ور کې دې غورځه او سپسنګ به غورځي به سنگ اور غورځول خو دې ور غورځي خود وکاسه به نه سي اصلور کسان نو اور ته څوک نږدې شوی کم دی نه یو مچونه منجنیق زبته ټال یاد کما یو داسې شی جوړ کو یو ټال یا یو بانوچه غوندې یو شی چې پاغه ابراهيم عليه السلام کینو چې دا به اوچت شي نو پړې به اوشلو نو نیغ بده دغه تا ورسیږي د اور دې میاستا خو چې دې سنگ پټال باندې کینو الته فرشتو رب العالمین ته چغې جوړ کړ فرشتو الله ته چغې جوړ کړ یا الله په ټول مخلوق کې دغه یو بنده دی بس تا عبادت کوي او کدا یو بنده د است عبادت کوي کې دام نن اوس وزید نو تر قیامت پورې استاد نو مغشتو باړو سو پاتې نشي الله بچ الله بچي الله فرشتو ته وی او کو الله مونږ ته حکم کې مونږ له اجازه تر کې نو مونږه مدد کو الله وی زه تاسو مدد وکړه حضرت ابراهيم عليه السلام څه کلمات وي هغه کلمات کوم چې بیا وروسته یونس عليه السلام د کب په ګېډه کې ویل لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله انت خدای کې دار وستانه ټکی نه دی ویلي لا اله الا انت سبحانك دقه ټکی او په زور چغه والا لا اله الا انت شستانه بغیر بل رب نشته الله نن کدی ما ورته غردی په دغه عقیده مې غردی لا اله الا انت بل خدای نشته مگر ته سبحانك الله استا کې اس عیب نشته د هر عیب نه پاکه دا جدي څوک دوی دا د خدای زوی دی او د لور دا په خدای کې عیبونه راو بس لك الحمد ولك الملك خدای سنا ستاد په بادشاہی ستاد د نمرود بس بادشاہی لا شریک لك خدای ستاد څوک شریک نشته او بیا دا کلمات وي حسبنا الله ونعم الوکیل تمارونو دا ډېر خالفال کله تکلیف تر باندې راشي څوک در سره ظلم کوي څوک در سره زیاتې کوي د خدای بندگانو دا د پیغمبر الفاظ وایي چې پیغمبر مبارک فرمایي یو ځل حضور پاک او فرمایل د دجال به خطرناک فتنه ډېر خلک به پکې گیر شي صحابه وی الله رسول د دجال فتنه نه او پس بچ کېږو وی د حسبنا الله ونعم الوکیل دا وایي حسبنا الله الله مونږ له کافي دی بس
دا الله مدد کافی دی چې الله وی د اچا مدد تاجت نشتا ونعم الوکیل زما کار سمون کې صرف او صرف الله دی ما بچون کې صرف او صرف الله دی حسبنا الله ونعم الوکیل لا اله الا انت سبحانك دا ډېر بهترین الفاظ هو سره دغه وی چې یونس علیه السلام ویلو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین نو ډېره ښکلې خبره لا اله الا انت سبحانك له الملك وله الحمد لا شريك له حسبنا الله ونعم الوکیل دا الفاظ اوه او دقه د چې فرشته ورته راله وی مو د الله نه اجازت وغوښته الله اجازت راک زه د باران فرشته یم اوس به سکندونو کې به داسې اوبه راوورم باران به راولم چې دا اور دله په 2 سکنډه کې وجنم خو صرف الله راته یو شرط لګولی دی وایي که ابراهیم دنه مدد غواړي نو ورکړي لاړ شه اول د هغه نه تپوس وکړه که هغه دنه مدد غواړي وکړي ورسره مدد موږ ته ووایه شابه چې بس اوس اوریا را په مخه کړم او باران وورم او دا اور په 2 منټه کې مړ کړم دې کې هغه هوا والا فرشته راله زول او طوفان والا وی ما ته که حکم کې الله نه مې اجازت غوښتی دی الله وی تپوس دې وکړه نو زه به اوس طوفان راولم سیلې دا اور به اوچت کم او د نمرود او د ده د کورونو په دا منځ کې به یې خور کړم اوس به تتر بتر کم طوفان چې راشي بیا خوار سوچتی دقه خشاک او دا اور به غونډ اوچت کم د دې د کورونو کې به یې خور کم او دا کورونه به ورته وسوځي حکم کوه ابراهیم علیه السلام یو تم وی اما الیک فلا تا ته زاجت نشته ده هغه بل تم وی اما الیک فلا تا ته مې سجت نشته ربي اعلم بحالي الله زما په حال خبردار دی ما ولی الله نین ایو شاعر وی لسان الحال افصح من لساني لسان الحال افصح من لساني والصمت عن سؤالي ترجماني ویزه چې الله نه سوال کوم زما د حال الله ته پته نه کنه سره سوال کوم زما د حال نه زما رب خبردار دی کنه چې زما کوم حالت دی او زما د چپواله زما ترجمانی ده اذا چپې ما نو مطلب زما دا دی چې الله زما کوم جته ته معلوم بس رالل او تالیو چتاو فرشتو وی نور خو نه شو کولی خدا یو بکو تالی کلکونه دی زور لګی نو چتیږي شیطان د انسان په شکل لاري هغه وته وی دا سکارو کې ضرورت یو چلخه ورشه جنکه را ولې پیغله چې غوی دلته سرونه سرتور کې لک چور لکونه مر لکونه او تاسو ګوره چې ټالو چتیږي کنو چتیږي جنکه را وسه سرونه سرتور کړ بس فرشتي لاړې کړه فرشتے کم دے بی ساریگی رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا کم زے کے او جنہ سرطور سروی التا دا رحم فرشتی نی او بیا چلا گڑا کئی نن سبا زمونگا جنہ کے پکورونو کے دن سرطور سر گردی نن سبا زمونگ لونا خوین دے پکور کے دن نا پا بازارونو کے پا مارکیٹونو کے او پا دفترونو کے کلاو سرناسی دا خدای رحم دا کم نه را سټ اخکاری مر اخکاری لیچ اخکاری خپې اخکاری د خدای وجود خو یو ځل یو خدای سوال وکړ وی دا پرده چې خدای پاک مونږ باندې لازم کړی دا نو سړی ولی پرده نه کوي چې بنګي کو ما وی ګورا اوس پنا په دې میدان پرتای بادم وی بارانو زلو طوفانم وی سوکې پټای دی نه باران خخته پرې باران پرتای بارانونم پکېږي نورم وی سوکې نه پټای د باران کانه پدې میدان پروت دی بارانونم پکېږي لرګي پدې میدان پروت دی باران او زلو طوفانم کېږي لیکن هیرا سرزر اسوک په میدان نه پرې شل کسه تختای او هیره چې سونه قیمتي ده نو په مالوچو کې پټای هغه مالوچ بیا په ډبی کې بند کی ډبې بیا په ګوته کې بسخکه کې بند کی او بیا هغه بسخکه په بکس کې په بکسونو کې دنه
چې څونه قیمتي شي وي هغه مره په پردو په غلافونو کې دننه خلک بندوي. نو ما وی دا ښځه قیمتي شی دی، دا هیره ده، دا سره زر دی. دا کدی بار روستا د دې داسې مثال دی لکه کیله چې په پوستکي کې محفوظه ده، خو چې د کیلې نه پوستکي لرې که نو سخابی. مالټه د څونه قیمتي شی دی خو چې په پوستکي کې بنده ده نو محفوظه ده، او چې پوستکي یې لرې که نو په هغه سات څخه شي. هندوانه ده که نه ده، وګوره په پوستکي کې بنده ده، په ډیران پرته ده، په پټي کې پرته ده او محفوظ ده، او پوستکي ته لرې که د هندوانې نه، او اوبه ته وباسه، جوس ته وباسه، او په ګیلاس کې کېږده 10 منټه پس ورځه څښه. پی د غوا په غولانس کې پراته دي، موتیا دی او سوټې ورسره دننه پرتې دي او محفوظ دي، خو چې د غوا د غولان نه دې بار راوویستل او په میدان دې کېښودل، لږ ساعت پس بس ښی. هر قیمتي شی به محفوظ ساتي، هر قیمتي شی به په پرده کې ساتي. پرده یې کلر که خراب وي، ختم وي، هیره دا پردې نه راوباسه دلته کېده، اوس به دې څوک په مخه کې وبې تختی، سره در څوک نه ږدي. نو مې د سړو مثال د اوسپنې او د کاڼي او د لرګو دی، او ستاسو مثال د سرو زرو او د هیرې او د لالونو دی. ښځه قیمتي شی دی، د عزت شی دی، د قدر شی دی. ښځه زنانه په خدای ته دې طالبان ته دوی کله ما پورې وخاندي، وایم والله که د ښځو نه بغیر یې شل کې. ځکه نه یو سړی دې راشي یو من غنم خو دې په چچ پاک کي، او لاسونه خوږ شو، لاسونه ستړي شو. ځکه نه ته راشه ډوډۍ پخوي که په تنور باندې یو څو ښځه ټوله ورځ لګوي، سهار هم درله ډوډۍ پخوي، مازدیګر هم پخوي، او نانبی چې پخوي نو کبیس خو یې وتیستي، خو له اوس ورته بنې نه مو باسي او اوف اوف کوي او ځان ته پکې بیل لګول. ښځې ته غریبې ته نه پکې شته او نه بل څه شته. ورونه درته بلوي، ټماټر ټیپر دله پرې کوي، څه خدمت نه لري چې ښځه دله کوي په کور کې دننه. نو طالبان ته هم بغیر د ښځې نه ګورې نشی شل کولی. بعضې پکې داسې قمقلې غوندې هم شته، بعضې پکې قمقلې غوندې کله سرخان دمه، وایم بعضې پکې ګورې قمقلې هم شته. هلته ماشوم دی او چې غولو کې پیمپر تلر کي نو هغه بوجې ته ونیسي، وی وینځي او د لاسو نه هغه ویټامین سي ساسي او دلته د لوړه غږي. بعضې پکې قمقلې هم شته. نو صفایي سنت ته، لاس په وینځي ښه مکمل په صابون او صفایي به کوي. بهر کې زنانه زمونږ خویندې زمونږ لوڼه دي، هغوی ته دا درخواست چې مهرباني وکړي په کور کې دننه یو که بهر نو اندامونه مه ښکاره کوئ، د رحم فرشتې د ځان نه مه شړئ، د غضب فرشتې به راشي، شیطان به راشي، بیماري به در کې پیدا کی او غلط اثر به در کې پیدا کی، بیا به خدای ته چغې وي او جاړې. خو چې فرشتې رالې ټال اوچت شو، دغه د جینکې فرشتې لاړې، ټال اوچت شو او ټال له دیکه ورکړه او ابراهیم علیه السلام یې د اور میانځ ته ورغورځاوه. خطرناک اور چې څنګه اور منځ ته ابراهیم علیه السلام ورلړه شو، هلته فرشتې ولاړې دي، جبریل علیه السلام ولاړ، کلکې ونیوه. الله قادر دی د مارونو، الله په هغه اور کې دننه ورته خدای یو باغچه جوړه کړه. اور کې دننه زقوم یو بوټی دی په جهنم اور کې به کېږي او خلک به یې خوري. د دوزخ په اور کې به مسلمانان ګرځي او حافظان به ګرځي، عالمان او شهیدان به ګرځي. اور کې دننه هغوی به نه سوځېږي او د خپل خپلوان به وباسي، جنت ته به یې بولي. فرشتې به پکې ګرځي. اور په مینځ کې ورته الله باغچه جوړه کړه، اور په مینځ کې ورته الله انار زرغون کړه، او د اور په مینځ کې ورته خدای چینه پیدا کړه، او الله اور ته حکم وکړ. اور ته قرآن وایي یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. یخ خو سلاما معتدل، یخ معتدل، ډېر یخ هم نه چې د یخنۍ نه وله تکلیف ورکړي، معتدل یخ په ابراهیم باندې. د اور ګرموالی چا پیدا کړی دی؟ الله. چې الله ورته وایي مه سوځه، مو دې سوځېده. چې چړې ته الله وي اسماعیل به نه پرې کېده، پرېږدي. چې الله اډرو کې باران ته ګلی راووره نو ګلی به راځي، او چې مه وروانو نه به وره. هر څه خو د الله په اختیار کې. بهر کې به اختلاف پکې شته، خو تقریبا څوک یو میاشت یادوي
او څوک څلوېښت ورځې یادوي چې په دې اور کې و، اور ته مړ شو او ابراهیم علیه السلام صفا راووت او چې غورځوه یې بربنډ یې غورځولی و، بربنډ. حضرت جبریل علیه السلام ورته د جنت نه د ریخمو یو کمیس راوړه، هغه یې وله ورکړه، هغه یې ورته واچوه. الله بچ کړه، الله مدد وکړه، الله مدد کوي. مقابله د قوم وکړه، د مور پلار یې وکړه، د بادشاه وکړه، اور ته پرېوته، خطرناک اور. الله په اور ګولې ګلزار که قرآن وایي نمرود پیش و چې د سره بل سره شم کولی، وایي بس مهرباني وکړه زموږ ستا لارې جدایي وطن نه وځه. نو د عراق نه بار وویست، لاړ شام طرف ته روان شو، بیت المقدس ته. نو باقي چې څه خبرې ترې دي هغه پکې راته انشاءالله العزیز آینده جمعه کې ووایو. دومره به ذهن کې واچو که خیر چې موږ د شرک نه ځان ساتو، عملی شرک هغې نه دې الله وساتي. او دا به مو ایماني چې زمونږ خالق، زمونږ مالک، زمونږ جوړونکي، مونږ له بچې راکوونکي، بچې اخیستونکي، دا صرف او صرف د الله په لاس کې. اسباب به مونږ استعمالو، ډاکټر له به ځو، خو دا جوړونکي به ډاکټر دا به نه وی چې ډاکټر جوړ کړم، وی دې دارو کې شفا د ډاکټر په لاس کې شفا الله واچوله، جوړونکي مې الله دی. الله تعالی دی. په ټوله دنیا څلورو کسانو حکومت کړی دی، دو مسلمانان او دو کافر په ټوله دنیا. یو په ټوله دنیا حکومت د نمرودو په هغه زمانه کې، بیا ته سالاقې لاړې ختمې شوې، خو په لومبي وخت کې د ده په ټوله دنیا حکومت تیر شوی دی. او یو بخت نصر دی، دا دواړه د بابل د عراق. او دو مسلمانانو، یو حضرت سلیمان علیہ السلام او یو اسکندر ذوالقرنین. د دې په ټوله دنیا هغه وخت کې چې څومره دنیا و په هغې حکومت و، خو د نمرود د حکومت په آخره کې بیا زوال راغی. بعضې علاقو کې د بعضې علاقو مشرانو د ده نه بغاوت وکړه او خپل حکومتونه یې جوړ کړل. او ده چې د هغوی خلاف بیا لښکر کشي کوله، نو الله پاک دې د یو ماشي په ذریعه باندې مړ کو بربادې کړه. الله ورته خوله چې ته د خدای دعوه کې، خدایي خو ډېره لویه خبره ده، ته د خدای د یو ماشي مقابله هم نشي کول. او د مفسرینو لیکلي دي د روایاتو په رڼا کې چې الله یو ماشي وردننه کړه د په دې سپېمه کې، هر دې ته چې ماشي رسېدلی دی په هغې الله عالم دی او الله خبردار دی. خو د دې پوزې نه دې مخ ته لارې تللی دي، سوري پکې تللی دي، په دې د دې مخ نه نزله راځي. او د مخ د دې اډوکې لاندې دې ځای ته د سر نه نزله را روانې، د تندي نه لاندې رګونه یې د هغې په ذریعه. نو پته نشته چې څنګه حالات دي په هغې، خدای خبردار دی. بعضې مفسرینو لیکلي دي چې دا ماشې ګوډو ګوډ. ما وی هغه زمانه کې خو اکسرې نه وی چې تا ولې اکسرې ستري چې دا ګوډو او که دا شلو، د ماشي د ګوډوالي چاته څه پته نه. نو دا بعض انسان د یو کافر د توهین دپاره یو لفظ استعمال کی چې د خدای دعوی کوله و یو ماشي ته بیا د ټینګې نو، خدای د ماشي د لاسه مردار که. د مارونو قسم په خدای چې د الله د غصې او د غضب نه دی الله مونږ وساتي، چې دا غصه او غضب راشي، قسم دی که هېڅ شی مو ته ټینګېدی شي. اوس هم په دنیا کې دا یو مشهور ماشي دی، ډینګي ماشي ورته وایي، ډینګي مچر. د هغې اوسه پورې چا سره علاج نشته. امریکا، برطانیه دا څومره ډاکټران او څومره لیبارټرۍ دي میډیکل، اوسه پورې چا علاج رونه وست. بس دغه علاج دی چې هلکه دا وینه کمی، نو تاسو مهرباني وکړئ داسې څیزونه ورکړئ، جوسونه چې هغه وینه کمی چې هغه وله پوره کړي. او ته به راځي په وجود کې، نو پیناډال وغیره ګولۍ ورکوې، وایي دغه علاج د بل علاج یې نشته. تر ننه پورې علاج پیدا نه شو. یو کورونا بیماري راله، ټوله دنیا په مخه واغېسته که نه، که عرب دی او که عجم دی او که یورپ دی او که امریکا ده، په ټوله دنیا کې یو غوبل جوړ شو. منځونه خلکو په جوماتونو کې پرېښودل، جوماتونه بند شو، سینماګانې بندې شوې، د کرکټ ګراونډونه خالی شو، بازارونه خالی شو. په خدای که د خدای په غضب ته څه شی ټینګېدی شي، یو ډزې نن د ځمکې له ورکې سپم نه
یو درز نن امریکې له ورکه یا بل کافر ملک له یا د مسلمانانو ملک له د خدای قهر خوشتا نو قسم په خدای کې هیڅ سمې بیا هر څه به ړنګي دا زلزله چې راځي تاسو ګورئ نو په دې کې اکثر لیکلي وایي دا د ځمکې نه 50 میله لاندې ده 100 میله لاندې ده 200 میله لاندې ده 200-300 میله لاندې او یو جړق وکړي ټوله دنیا وجړقوي دا د الله پاک د طاقت په مقابله کې هېڅ شی هم نه دی نو خدای پاک هغه د ماشي د لاسه مردار که برباد شي الله ورته خول چې ته ځان ته خدای وې او د ابراهیم علیه السلام مقابله کې د ته مې خول چې اور کې دې واچو چې دی بچ کوم تی نه شي وجلی الله چې څوک بچ کوي څوک قسم دی که ووجې او تا د ماشي د لاسه مردارو نو حضرت ابراهیم علیه السلام هم په دې کې خیر وګڼو پیغمبر چې هر کار کوي د الله په مشوره کوي نو د عراق د بابل علاقې نه ووت دریای فرات نه پورې وتلا 2 کسان ورسره ملګري یو یې د تره لور و حضرت ساره هغې په ابراهیم علیه السلام ایمان راوړی مسلمانه وه او ابراهیم علیه السلام پې نکاح تړلی وه د هغه بیبي وه د تره لور یې وه او یو یې روارو لوط رستو خدای دلم پیغمبري ورکړه لوط علیه السلام دی رواره دی دا 3 کسانو قافله روانه شوه او شام ته لاړل د خدای پاک په حکم شام ډیره مقدسه ځمکه ده دا اوس چې ورته سوریا وایي دا اوسنی شام دا نو دا خو لوی علاقه اوس خو محدود شوی دی دا اردن فلسطین اسرائیل دا ټول شامو دا د شام علاقه و ټوله او شام ته الله پاک په قرآن شریف کې مبارکه ځمکه ویلې ده برکتی ځمکه او حضور پاک هم ورته برکتی ځمکه ویلې ده او حضور پاک فرمایلی چې کله شام هلاک شي نو مسلمانان به بیا نه پاتې کېږي دا به ټول ختمیږي د شام هلاکت دا د قیامت ته نښو نه یو ډېره لویه نښه ده ډېر زیات پیغمبران په سلګونو پیغمبران دا په شام کې وفات شوي دي او په شام کې قبرونه دي بیت المقدس غوندې ځای جماعت عظیم چې زمونږ یو وخت کې قبله وه دا هم په شام کې دا د شامي سوه هغه وخت کې دا هم په شام کې وه نو لار په لاره روان دی نو په پیغمبرانو خو قسم قسم ازمایشونه راځي نو په لاره کې په یو بل ازمایش راغی مصر باندې تېرېده هغې کې یو ظالم بادشاه د خواهش لیونی او د خواهشاتو په لاره باندې چې به کومه قافله تله او په هغې کې به ښکلې ښځه وه هغې ظالم به خپل هوس د هغې خلاف استعماله ابه نه پرېښود نو چا ورته الوی پولیس یا سیډیان هر څوک چې و یاره یو قافله روانه ده یو ډېره خشته ښځه ده پکې حضرت ابراهیم علیه السلام پوه شو چا ورته ووایي چې ګورې دا یو مسله شته نو هغه کې به دا یو قانون و د هغه بادشاه چې کم د چا به خاوند نو خاوند به یې وله وجه او ښځه به یې ترې بوتله او که خاوند به او ښځه به یې وینځوه بیا ټول عمر به ورسره وه او که چا سره به خور وه نو د هغه نه به یې هغه خور بوتله خو دی به یې وجنه حضرت ابراهیم علیه السلام الله ته سوال وکړ یا خدایا دا خو بل ازمایش ته الله ما کامیاب کا او دی بی بی ته وی چې ای ساره یو خبره درته کوم ما دروغجن نه کې په مخ د ځمکه زما ستانه بغیر بل مسلمان سړی او ښځه نن نشته نو ته زما اسلامي او دیني خور یې ګورې دا ټکې ورته وی چې زما ستانه بغیر دلته بل مسلمان نشته او مسلمانان د یو بل رونه خویندې وي مونږ هم ورته دیني رور وایو هر مسلمان د بل مسلمان دیني رور دی او هر مسلمان د مسلمان ښځې دیني رور دی او دی خور ده انما المؤمنون اخوة مسلمانان ټول سره رونه دي خو دا د دین په بنیاد د رحم په بنیاد چې څنګه رور په رور رحم کوي مسلمان به په مسلمان رحم کوي رور په خور رحم کوي نو مسلمان به په مسلمان باندې رحم کوي رور ته او خور ته تاوان نقصان نه رسوي نو مسلمان ته تاوان او نقصان مه رسوه څنګه رور د رور سره او خور د رور سره کم د محبت او د مینې زندگی تیری
او یو بل ته تکلیف نه رسوي، نو پکار دی چې مسلمان سړي سره او ښځې سره او دارنګې مسلمانه ښځه د مسلمان سړي سره دقه ژوند تیر کړي. دا مطلب نه دی چې ګنې دا رور خور دی نو ستر منه دی، نه ستر به کې، پرده به کې. ضرور خو خور سره نکاح نه کېږي او مسلمانې ښځې سره غستا نکاح کېږي. اوس هم ډېر خلک وایي دا دته ما رور ویلی دی، ښځه وایي وی دا مې رور دی، دته ما رور ویلی دی، زما د دین او د ایمان رور دی. او سړی وی دا ما خور ورته ویلی دی، زما د دین او د ایمان خور ده، ما ورته خور ویلی دی. نو لکه څنګه چې خپلې خور نه ستر نه کوي، دغسې ستر نه کوي. کولو یو بل که راځي او د چورې په میاشت کې ولا شکرۍ د اوچې ډوډۍ بیا لولیږي چورې، دا مې وی خور ده. او چېرته په دغه کې یو جوړه جامې ولا په اختر کې وړي، وی دا مې خور ده. دا څنګه چې خپلې خور له جوړه وړم دې له به م جوړه وړم، او خپلې خور له چورې وړم دې له به م چورې وړې، نو بیا ولا په ځمکه کې مې یو دوه درې جیرې پیسه ورکه کړه، نه هغې کې نه ورکې، په کور کې م ورکه، په هغې کې نه ورکې. په دې خور کېږي نه په شریعت کې، په دې نسبي خور ته نه جوړېږي او نه نسبي رور ته جوړېږي. بالکل به ستر او پرده کوي یو بل نه، ګناه ده. دا پردی سړی دی چې دا خور یې ورته وي دې سره یې نکاح هم کېږي، چې دا خور یې ورته وي ردې د لور سره یې نکاح کېږي. دا خو خورده نه شوه. هسې یو بل سره مینه محبت پکار دی چې مسلمان د مسلمان سره وکړي، خو په دې خور کېږي نه او نه د دې ښځې په دې رور کېږي. دا په شریعت کې بالکل نشته. نو ابراهیم علیه السلام بی بی سارې ته فرمایل وی زما ستا نه بغیر نن په مخ ته خو زما ښه دی، خو په مخ د ځمکه بل مسلمان نشته. نو ما ورته ویلي د پولیس والا ته چې دا مې خور ده، ما دروغجن نه کړي. اورې خبره ټیکه م وه. نو چې سارې نه تپوس وکړه دا د څه وی رور مې دی، دیني رور شو که نه مسلمان. نو ابراهیم علیه السلام پې د مرګه بچ بویت ده ازورورو پولیس والو ګڼ شمېر کسانو، دا غریب یو وزر یو ورسره هلک دی راکوټې لوط علیه السلام. نو ټوله دنیا د هغه بادشاه د هغه ګورنر د هغه امیر انډر ده. چې بویتلا بخاري شریف کې حدیث کې راځي، بادشاه چې وکتل خوښه یې شوه. بی بي ساره ورته وایي چې یو کار وکړه، ته خو ما ته د دې ګناه په اراده زه راوستم، خو ما ته مهرباني وکړه د یو 2 رکاتو زما عبادت دې مونځ ورته وایي، لږه موقره لږ به لاس مخه مو وینځم او دست به مو کوم صفی به مې مراشي. هغه ویل ډېره ښه ده وکړه. دا چې خپل دین دی خپل مذهب دی، 2 رکاته نفل یې وکړه او الله ته لاس پورته کو، یا الله د دې کافر د تسلط او د ظلم نه مې خدای وسات. زه خو د پیغمبر بیبي یم، خدای و مې سات. خو چې هغه بادشاه ورته اراده و، بادشاه یا ګورنر و د هغه علاقې مشر و، بس چې اراده یې وکړه بس فالج و په ځمکه پرېوت، په لاسو شل شو، په خپو شل شو، بس فورا چغې یې کړې وي ما معاف کړه. پوه شو که نه، هوښیار ما معاف کړه. بي بي سارې وی ډېره ښه رحم خو پکې و، معاف یې کو. بیا اراده وکړه، بیا فالج و په ځمکه پرېوت، خپو یې کار پرېښود لاسونو. بیا پوه شو یاره بس وی دې الله مې معاف کړه، بیا به نه کوم. وی معاف مې کړې. بیا چې اراده وکړه ظالم خو د خواهشاتو په مخ اغشتی و، په درز بیا ځمکې له راغی، لاس او خپو بیا فالج و د هغې نه زیات. وی بس 2 ځله مې غلطي وکړه، 3 ځله بیا به نه کوم او بس نور ما معاف کا. او ته یې څوک؟ وی زه هم خوا دې خوا ښځه نه یم، زه د یو انسان ښځه یم چې هغه ته ابراهیم وی او پیغمبر دی او د بابل د علاقې دی، او دا بادشاه هم د هغه علاقې و، ځکه د نمرود لاندې و، ګورنر و. مونږ ورته بادشاه وایو خو ګورنر و. هغه دی د بابل د علاقې و، نمرود دې علاقه باندې ګورنر مقرر کړی. ما خو تاسو ته وایي چې د هغه بادشاهي په ټوله دنیا وه. د دې علاقې بادشاه ګورنر دی، وزیر اعلی چې ته ورته څه نوم وایې د نمرود لاندې و. ښه د بابل خو زه مې یم، ابراهیم خو ښه دقسې
نمرود اور کې واچو خدای پاک بچ که او مونږ چته روان یې شام ته خطه د ابراهیم ښځې نمرود چې اور کې واچو او بچ شو او معافي غواړم ما معاف که بیا به داسې نه کېږي ما معاف کړې او بیا فورا د هغه وینځه څوک وایي لور وه او څوک وایي وینځه وه حضرت حاجره یو ښکلې ښځه وه هغه یې وله ورکوي دا ستا خدمت دپاره شوه ابراهیم خو لوی سړی دی نمرود اور کې واچو بچو ته په دریای فرات را پورې وت خو ډېر لوی سړی تا ما ته مخکې ولې نه وي چې ته د ابراهیم ښځی بس ما توبه را زه معافي غواړم او بعض مفسرینو لیکلی دي چې د هغې نه پس ابراهیم علیه السلام راوغوښته او ډېره سخته معافي ترې وغوښتله او ډېر په عزت یې رخصت کړه حضرت ساره چې څنګه لاړه بیبي هاجره ورسره وه داسې غریبه رپېده چې که زه خپل خاوند ته هله ووایم چې ما ته هغه لاس نه دی را رسولی نو بیا به مې خاوند نه مني د خاوند پړه کې به خامخا وسوسه راځي خاوند خپله ښځه د بل چا سره چته مني اسیم چې څوک د کوره دی او دی او خپل رشته دار دی وبلیني نو د خاوند پړه کې ټس راځي چې زما دا ښځه ورسره جوړ میلاو نه نو که زه ډېره م ووایم چې ما ته یې لاس نه دی راچولی خو زما خاوند یقین نه دی او به مې مني خو زما خاوند پړه کې به تر مرګه پورې یو ټس پروت یو وسوسه به پرتی دا خاوند نشي برداشت کولی چې ښځې ترې بل څوک لاس ور واچي خو چې څنګه ورله ابراهیم علیه السلام ته ابراهیمه خدای پاک د هغې ظالم بادشاه د سکیم او سازش نه زه بچ کړم او ما له دا د هاجره راکړه د خدمت دپاره ابراهیم علیه السلام ته قسم خوري او داسې رپېږي نو بعضې مفسرینو لیکلی دي ابراهیم علیه السلام ورته فکر مه کوه ما ته قسمونه مخوره ما ته هر څه معلوم دي ما ته هغه د بادشاه او ستا کوټه داسې ښکارېده لکه د شیشې نه پورې غاړه چې یو شی چاته ښکاري ما څه په خپلو سترګو لیدلي تا ته د هغه لاس هم نه رسېدلی ما ته خدای ښولی خوشحاله شو څه ګډې چیلې هم وله ورکړې په تحفه کې څوک وایي چې ګډې چیلې د مخکې نه ورسره وي خیر لاړ دغه ځای نه دا چې نن سبا کوم ځای بیت المقدس دی او فلسطین ورته وایي دا د شام عیسی وه هلته لاړ حضرت هاجره یې ځان سره واغېست او بیا هاجرې باندې نکاح هم تړلې او څوک وایي چې نکاح والا حضرت سارې په خپله تړلې ده د ابراهیم علیه السلام په هر خیر هلته لاړه دواړه اوسېدل یوې دا خپله بیبي د بیبي ساره او یوې دا بله بیبي شوه حضرت هاجره هلته اوسېږي دا الله په حکم دا د الله حکم دی دا الله په دې کې حکمتونه دي دا الله پکې رازونه دي ابراهیم علیه السلام دغه علاقه کې خخم دی اوس هم الخلیل ورته وایي په هغې الخلیل کې د ابراهیم علیه السلام قبر دی او دلته بیت المقدس لومبی نو دا بیت المقدس چې مونږ ورته وایو زمونږ طالبان ورته بیت المقدس وایي دا ابراهیم علیه السلام جوړ کړی الله پاک ته ابراهیم علیه السلام لاس پورته کړ یا الله لومبی ښځه مې د ساره د هغې نه ماشومان نشته او بله بیبي مې د هاجره د هغې نه ماشومان نشته بچي د خلکو خوښي او بل بچی د انسان وارث می کنه یرثونی من څنګه دی مني او نو وارث غواړي خلک چې بچی ونه شي شان پاتې شي نو مال بل خوا لاړ شي او که زوی ونه شي نو مال دولت خو یې څه کې نسب دغلته ختم شو لور ته خو نسبت نه کېږي زوی ته نسبت کېږي د ابراهیم علیه السلام د الله نه سوال وکړو چې خدایه ما له بچی راکړې او هغه دویمه ښځه بیبي هاجره د هغې نه وله الله پاک بچی یې ورکړ اسماعیل خشته ښکلې بچی خدای ورکړ عمر د ابراهیم علیه السلام 100 ته نږدې دی عمر رسیده دی
او خدای پاک ولا زوی ورک. وخت لږ لا تېرېده چې د بیبي سارې او د بیبي هاجرې په منځ کې روانه راله، د بنو یو بل سره ژوند ډېر ګران. دا شریعت چې وي دوه خویندې به په نکاح کې نه راولې. دا ولې؟ دا ځکه چې بیا یو بل سره جګړې به کوي، نو د دې منځ کې به صلې رحمې ختمه شي. او چې دوه ښځې اخلي په نکاح په شریعت کې منع نه دي، او هغه چا دپاره چې هغه انصاف کولی شي. قرآن کې په خپله الله فرمایي والا تعدلوا فواحدة، کې انصاف نشي کولی بیا به یوه ښځه کې. دا موږ خلک ډېر دویمه ښځه کوم، یاره زه به پوره انصاف کوم، پوره انصاف به کوم. ستا پلار هم نشي کولی، ته به څه انصاف وکړي؟ کم خلک به انصاف کوي. دواړو سره یو شان ژوند تېري، خو چې د یوې نه لږ خفه شي نو بیا بل طرف ته بار دروند شي. چې د بلې نه لږ خفه شي نو بل طرف ته بیا وګښکته کي، هلته بار دروند شي. نو شیطان چاته صبرېږي او ته پړه کې وسوسې اچي. نو شریعت کې هېڅ پابندي نشته، بالکل منع نه دي، خو د انصاف نه به کار اخلي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د کوم سړي چې دوه ښځې وي او د انصاف ونه که نو د قیامت پر ورځ جاء یوم القیامت وشقه ساقطون، د قیامت پر ورځ به دا نیم طرف یو لاس او خپه پالج زدی، خپه به ځان پسې راکاږي. د قیامت په میدان کې او لاس په ځان پسې راکاږي، پالج به وانه. اکثر ما نه خلک تپوس وکړي یاره دویمه ښځه وکړم که نه، وایم شپه برې پندرم پایی، نه به بره خطې شي او نه به لاندې کوزېدی شي. نور کله به ښځو وي چې موږ سره ظلم کوي، اوس ښځو ځان سره د پلار د کور نه په ډولۍ کې ډنکې راوړي، اوس سړی ورته نشي ټینګېدی. نو دا خبره مې دې پورې کوله چې انصاف کولی شي، هېڅ مسله نشته. او چې انصاف ځان له کور والا جوړ کړه، یوې لم او بل لم. یو شپه د ورځې به راځي دواړو له حضور پاک به د مازدیګر په ټولو بیبیانو یو شان چکر لګو، هر مازدیګر په ټولو، او تپوس به یې کو پوښتنه څه حال دی څه حال دی څه حال دی، او شپه به یوې بیبي سره. ښه د انصاف زندگی وه او د انصاف ژوند و، ټولې بیبیانې خوشحاله وې. نو چې د انصاف ژوند تېری دواړو له یو شان جامې راوړه، یو شان ډوډۍ وله راوړه. دا نه چې یوې نه لږ خفه شي، چې خفه شي د هغې زور ته مه وباسه چې بلې له ځې. خیر خفګان راځي په کور کې، نو بنو سره خامخا زغملی نشي صاحبه، نشي زغملی. ته اوس ښځې ته ووایه دویمه ښځه کوم، دوا کوم، وایي مارې خدای د کوټې د ستنې نه وساتي، نشي زغملی. څپېړه منې کوتک هم منې، خو دویمه ښځه نه زغمي. بعضې وخت د مجبوري وي انسان ښځې بچي ني نو بله ښځه وکړي د بچو دپاره، خدای وله د بلې ښځې نه بچي ورکړي، او یا وله ورنه کړي انسان. یا ښځې بوډۍ د خدمت نه ده نو بله وکړي چې د ما خدمت وکړي. ته په شریعت کې ممانعت نشته که ته کې کولی شي، خو یاره شریعت د اصولو لاندې زندګي تېره کړه. بهر کې زمارو دواړو یو بل سره جګړې، چې جګړې وې بس فیصله په دې وشوله د الله په مشوره چې دا دواړه ښځې د یو بل نه جدا کړه، جدا کړه. کم دی کې کم، الله مې دا یو دلته پرېږده، دا مشره بیبي ساره، او دا بله زه د سره فرشته مقرروم، دا بل طرف ته بوځئ. د الله حکمت دی پکې، راز چې ورته وایي. الله کوم خوا بوځم زما کار دی، ځه. د اقه ځای نه ابراهیم علیه السلام دا کشر بیبي بی هاجره او ماشوم بچی اسماعیل چې لا د مور پی خوري، موجوده چې کوم ځای بیت الله شریف ته دقلته راوست، بلا مزل دی کول.
خو الله چې چاته آسانۍ نو هغې کې ګرانوالی نشته. او دا اوس چې کوم دی بیت الله دی د دې سره خوا کې یو ځنګلي اونه وه، زمزم کوي لا نو، د هغې اونې لاندې څوک جبریل علیه السلام یادوي، څوک بله فرشته یادوي، د هغې په ذریعه چې دقه ستا د دې بچي او د ښځې ځای دی دلته یې پرېږده. دا بیت الله شریف روان شوی صرف بنیادونه یې وو او نور د اروانو ختم اسم نو. ابراهیم علیه السلام بیبي کې هلته کېنولو، ماشوم بچی دی ورسره او لږ غوندې یو تیلی ده ورسره، په هغې کې څه ستوان یا څه د خوراک سامان و، ورته کېښه او یو بتکې و، کوزه ورته وی که منګې ورته وی که بتک به ورته پخواوې، داسې د کوزې په شکل به خو اوږد به هغې ورسه کېښه. ښځې ته یې نه دي ویلې چې د تا دلته پرېږدم او زه به دنه ځم. تاسو هسې دې نه اندازه ولګوئ چې د ابراهیم علیه السلام په خپل رب ایمان څونه مضبوط. د الله حکم دی ډېره ښه ده، د الله پکې ډېر لوی حکمت دی. رسوی درته وایم او ډېر خیر دی پکې. د خو داسې هم کولی شو چې الله ته یې سوال کړی چې الله دا خو ډېر لرې ځای دی، هم په دې شام کې به یې د یو بل نه لږ جدا کړ. مثلا دې زمانه کې کیلومیټر ورته وایي 2 کیلومیټره، دونه به یې د یو بل نه جدا کړم ده چې یو بل نه الله داسې وکړه. نه 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 نه، هغه داسې پیغمبر دی. ان ابراهیم کان امتا، ابراهیم علیه السلام هغه شخصیت امت څه ته ویلې کې ډلې ته وایي. یو معنی دا ده د یو لویې ډلې صفتونه پکې یو غټه ډله چې نو په هغې کې یو سړی سخي دی، په هغې کې بل سړی ښکلی دی، په هغې کې بل سړی طاقتور دی، په هغې کې بل سړی داسې دی هر چا کې خپل خپل صفت. د دې ټولې ډلې صفتونه یو ځای کړه ټول په ابراهیم علیه السلام کې، د دې ټولې ډلې طاقتونه یو ځای کړه ټول په ابراهیم علیه السلام کې. او یو امت هغه چاته ویل کېږي چې خلق ورسره مینه کوي، محبت کوي، مقصودي پیشوي د خلکو. قانتا لله، واه واه زبردست لفظ دی. او دا ابراهیم نه وی چې دا الله ته رجوع کوم، الله ته زاری کوم، دا الله وی قانتا لله. الله وی ار وخت به ما ته د رجوع کوله، ما ته به هر وخت جړل، ما ته به هر وخت زاری کوله، ما ته به هر وخت فریاد کو. او حنیفا یو مخیز مسلمانو، بس ما ته توجه بل خوانه، صرف او صرف ما ته. او زما په مقابله کې نه نمرود اغشتی دی او نه پلار اغشتی دی او نه وطن اغشتی دی او نه ښځه اغشتی دی او نه بچی اغشتی دی. هغه صفت دی د مارونو چې الله په خپله کوي. ګورې عام خلک نه، زه نه، الله په خپله کوي. نو چې الله په خپله صفت کوي د یو انسان، د الله صفت زموږ ستا صفت په شان نه دی. قانتا لله دا داسې لفظ د طالبان په پوهېږي، دې راته باقي تشریح نشم کولی چې قنوت څه معنا ده. الله ته عاجزه، د الله په در کې عاجزه، د الله په در کې فریاد کوونکې، د الله په در کې هر همیشه ولاړ، د الله په در کې جړېدونکې. او حنیفا الله په خپله وایي چې صرف ما ته یې مخ و، بل چاته نه، بل چاته یې نه کتل چې ګنې زه یم خوښ یم خو زوی یم خوښ دی. او نه 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 چې الله وایي بوزه ښځه ټیک شوه، بوزه بچې ټیک شوه، دا بله ښځه دلته پرېږده بلکل ښه. عشق دې ته وایي، مینه دې ته وایي. معشوقه درته وایي دلته په دې نور ودرېږه وایي ښه، او که معشوقه درته وایي په دې نور ودرېږه او ته ورته ولې، بس دا عشق نه دی. کیوں وټ ولې ودرېږم، څه چل دی، دا مینه نه ده، دا محبت نه دی. ودرېږه په دې نور ښه.
پیغمبر کې دا صفتی، هر پیغمبر کې دا صفت ته، او بیا په ابراهیم علیه السلام کې خو الله صفت کوي. الله تعالی په قرآن شریف کې بل دی نه وایي ان ابراهیم کان انه څنګه دی اواه حلیم. اوهو اواه، هر وخت به الله ته آه کولو، فریاد به کو. مړه مونږ د دنیا د ګناه ډک یو، مونږ چې ته خدای ته ونه ژړل، مونږ فریاد ونه، مونږ د کبر ګوړي یو، د کبر خلق کې انسان له پیسه راله کبر شو، موټر راغی کبر، یو پټی طاقت د دنیا پیدا شو کبر. کدی ملام شو د خلق له قدر شروع کی دام د کبر ډک دی، تکبر. وای دا خلق خو راځي زما خلاصونه خپلې، وای دا خلق خو راځي زما خو قدر او زما عزت کوي، دام کبر جا. تکبر د خدای بدی شي، هر څوک چې کوي. ان ابراهیم لأواه حلیم، هر وخت به خدای ته جړل. او د حلیم دو معنی دي، صابر او خیار. حلم او حلم، صابر مو خیار مو دی. نو الله فرمای حنیفن، صرف ماته مخوزه غشتم، باقی زما په مقابله کې اسم نا غشتل. ولم یکن من المشرکین، مشرک نو، د مشرکینو نه نو، اعتقادی مشرک او عملی مشرک ته دا پکې نو. عقیدوي مشرک دا چې دو خدایان ګڼي، دا الله پشان صفت بل چاله ورکي. عملی مشرک دا چې عبادت الله لکه خوریام پکې خلقو ته مخی، دا الله سره خلقو ته مخی، ریاکار، دا دې تم شرک خفي وي، دام پکې نو. صرف او صرف د الله. بیبی پریخو د سره د ماشوم بچی، آهای څونه ګران کار دی د مارو. او تی روان شو، روان شو، بیبی ورته ابراهیمه چېرته لاړې؟ مونږ دې چاته پرېښو؟ دی خو غږ نشي کولی، ژړا ورځي، غږ نه کوي. بیبي ورپسې ابراهیمه دا راته ووایه چې مونږ دې چاته پرېښودو په دې دشت بیابان کې. ابراهیم علیه السلام ته هم پته وه چې څو ورځې پس به د اوبه ختم شي او دا خوراک به ختم شي. او په میلونو په دې علاقه کې په میلونو انسان نشته، بازار نشته، منډی نشته، پټی نشته، اسم نشته. اخو خیارو په دې نه پوهېده. اخو د ماشومانې الله فرمایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وکنا به عالمین، مخکې نه ورته عقل، هدایت او پوهه ورکړی. ښه پوهېدی چې دا 3-4 ورځې کې به دا هر څه ختم وي. چې ختم شي نو بیا به د مور په سینه کې پی ختم شي، زما بچی به څه کوي او دا ښځه به مې څه کوي. په دې هم پوهېدی او په دې هم پوهېدی چې شپه را روانه ده بېګاله، د شپې به څه کوي. ښځه ذات خو ښځه نه چې سړی د شپې په تیاره کې یېرېږي. او دا هم ورته پته ده چې که باران شو پې دوی به څه کوي. های های اونې لاندې خو د باران نه نشي بچ کېدی، طوفان شو، زل شو، دا به څه کوي. دلته خو انسان نشته په میلونو، دا به څه کوي. دې ته ایمان وایي چې دا هر څه ورته مخې ته دي، د ښځې د بچي لوږه، یره، شپه، باران، طوفان، زل، هر څه. لیکن د دې په مقابله کې د الله حکم دی چې پرېږده، بس چې ته وایې پرېږده، الله ته پوهېږې، زه نه پوهېږم. چې روان شو ښځه ورپسې ده. بیا یو نو ابراهیمه تا ته ویم که نه، چا ته مو پرېږدي په دشتو بیابان. دا اوس چې باب المروه د مروه غونډی په دې طرف ابراهیم علیه السلام لا بیبي ورپسې ده، ماشومه هلته کې پرېښود او دا ورپسې ده. اخره کې بیبي دې نه ګوري، که ګوري ژړا ورځي. بیبي د لمن نه کلک ونیو، لمن ته داونه مونږ چا ته پرېږدو؟ د دشتو بیابان کې مونږ ته چا ته پرېږدو؟
انبیاء او د هغوی په بیبیانو زما وروڼو د دې دین د خاطر ډېرې سختې تېرې شي. مونږ ډېرې مستۍ کوو، ډېرې مستۍ. مونږ دین پورې ملنډې کوو، ټوکې کوو. چاته مو پرېږدي، لمن نه یې ونیو. بس بیبي پوه شوه چې زما خاوند خو ماته معلوم دی، دی خو نه ماته کتي شي نه خبرې کولی شي. وی الله امرک بهذا، ابراهیم الله درته دا حکم کړی دی. ابراهیم علیه السلام سر وړق، بس بیبي لمن پرېښود. وی خدای به مو نه ضایع کوي، یا الله حکم کړی دی الله به مونږ نه ضایع کوي. دی را روانه شو. ابراهیم علیه السلام چې اخوا شو، د حجون غرونه دي غټ، هغې ته وخت. الله خو ورته ویلي چې دلته یو بیت الله دی، هغې ته مخ کړه او الله ته لاس پورته کړ. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. الله خپل ښځه بچي ما پرېښودل ستا د کور خوا کې، ډېر معزز او محترم کور خوا کې. هاي هاي ستا عبادت به کوي دلته. فجعل افئدة من الناس تهوي الیه. او داسې خوړ کې مې پرېښودل چې هېڅ قسمه فصل، دانه، غنم، میوه پکې نشته، اوبه نشته. بنده پړ بچو وړه خپه کېږي. بچي میوه نه دړه میوه ته حضور پاک ویلې ده. اکثر د اولاد ته وایم چې خدای ته وګوره، د مور پلار قدر وکړي، قدر وکړي د مور پلار. چې مور پلار دې جمع دي مه کوه، ځان ته دوا غوي درته کوي، مه کوه. کوه دعا، خو که نه هم کې نو بس بېغمه اوسه، مور پلار درته دعا کوي. بچې چې د کور وځي تر څو کور ته نه راغلي، د پلار او د مور درس کوي چې خدای کله به راځي. او نن سبا بچي مستي چې ښځو کې بیا مور او پلار پروام نه ساتي. وړې وړې بانې جوړې، پلار دا ووایه، مور دا ووایه، ښځې ته یې راله ده ووایه او ما ته یې ده ووایه. نه به وایي، ماشوم یې نه لوی کړی. دا حق یې نشته چې ته ورټي، دا حق یې نشته چې تا ته تیزه خبره وکړي، دا حق یې نشته ستا دا ښځه خو د هغې لور ده، ستغه ورته ووایي. په کور کې نه راځي په پوټې خبره چې ښځه راته سترګې وجړی چې مور دې راته ده ووایي، ورته دا مو وایه، ورته خیر حق یې وایي به تا ته نه وایي، چا ته به لور ته خلک وایي که نه، تا لور په نظر ګوري. نن ښځې روانې دي، سبا جوړې دي، او زوی خفه کي. قطعا دی این ګورم دا نه کوي چې خاوند ته داسې خبره کوي چې د مور نه ازاري کوي. دا ګورې ذهن کې واچوې، مور به خیره ونه کي، خو چې اوړې ودړ دی دا خطرناک دی. پلار به خیره ونه کي، خو چې زوی ستغه خبره وکړه او د پلار او د مور زړه کې اسم درد راغی، نو د هغې نه الله خبرېږي. بچې د کشرانو ته ویم، د هلکانو ته ویم، بچې تاسو ته ټولو ته زه وایم، زما اواز هم څوک اوري، د مور او پلار قدر کوئ، د مور او پلار ډېر احترام وکړئ، ډېر عزت کوئ. د ښځې په خپل ځای کوئ، دا نه چې ښځه به هم وهی او ټکویم، نه، د ښځې خپل خیال او د مور او پلار خپل خیال. ابراهیم علیه السلام ته وګوره، د بچو په حق کې فجعل افئدة من الناس تهوي الیهم. خدای د خلکو وروڼه ورته مایل کړي، څوک وله راوله الله. دا به یوازې زه کوي. وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. او خدای میوې وله ورکه، داسې دوا یې ورته وکړه چې میوې ورکه، او ستا شکر به ادا کوي، ستا شکر ادا کوي، مستی به پې نه کوي، ستا شکر به ادا کوي. دا دعا یې وکړه، الله د ابراهیم علیه السلام دعا قبوله کړه. یو قبیله جرهم وله خدای راوسته او ورسره دیره شوه.
او به مولا خدای پیدا کړي هغه واقع برته انشاءالله آینده جمعه وي او صرف دون اندازه والی زمارونو چې پیغمبران د خدای ډیر نږدې مخلوق دی په مخ د ځمکه د پیغمبر نه نږدې مخلوق بل نشته الله ته او څومره تکلیفونه دغه دین خو چې مونږ ته رسېدلی دی په دغه تکلیفونو رسېدلی هر پیغمبر د خپل امت پوره خیال ساتلی چې دا امت زما دا ګډوډ نشي دا خراب نشي د قرنګې زمون حضور پاک مبارک څومره تکلیفونه ولې هجرت حضور پاک نه دی کړ صحابو نه دی کړ ما بل په طالبانو ته وی په بخاري کتاب المغازي کې ما یې ګوره دا صحابه چې مدینې ته لاړل داسې نه دي تللی ډک کورونه یې پرېښودل ډک کورونه چا نه ښځه پاتې شوه رور پاتې شو پلار پاتې شو چا نه بچي پاتې شو ځمکې پاتې شو ځان سره خو یې کټونو بسترې نه شوې وړی څوک پیاده لاړ مدینې ته او څوک په څاروي لاړ پټ وځي چې مکې کافر مې ونه ویني ډک کور یې پرېښود د دې اسلام د مخ د دغه دین د مخ دا هر پیغمبر چې خواري کړې ده د الله دپاره یې کړې د دین دپاره یې کړې محنت دغه رنګې زموږ حضور پاک وروڼو دا دین ګران وګڼئ دا دې سره مینه وکړئ دې سره محبت وکړئ دنیا د روانه ده په خدای چې روان یو چې کله به موږ د دې ځمکې نه ځو څومره دنیا او څومره مخلوق نن د ځمکې لاندې په دې تل کې پروت دی نه بچي یاده یو نوسي او کړوسي خو پرېږده ځمکې هم پاتې او دولت هم پاتې هر شی پاتې دغه خپل رب سره داسې مینه قایم کړئ داسې تعلق قایم کړئ دا خدای پاک د ابراهیم علیه السلام واقعه بار بار ذکر کوي په قرآن شریف نو دې مقصد له ذکر کوي صرف خلق مشغولی نه چې قصې درته کو یعنې بیا به دا ټوله واقع یو ځای ذکر کړی یو ځای بل ځای بل ځای د عبرت دپاره دعا وکړئ یا اله العالمین زمونږ په حال باندې رحم وکړي خدایم الله زمونږ ژوند او زمونږ مرګ په اسلام او په دین باندې نصیب کړي یا الله د رسول الله صلی الله علیه وسلم راوړلی شوي دین خدای زمونږ نصیب کړي یا الہ العالمین تم د پریشانونو